أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاب وقال الملك ویلو بادشاہ انی بیشک مار ارا لیدل 7 بقرات وغواگانی سمان سربے یأکلهن خری اولرا 7 وغواگانی عجاب خوارے و7 سنبلات او وگی خضر شنو و اخر نور یابسات وچ یا ایوہ الملئو اے سردارانو افتونی تاسو پتورا کئی مالرا پی رؤیا پا خوب زما کے ان کنتم کچرت تاسو للرؤیا خوبن لرا تعبرون تاسو تعبیر راو باسی وقال الملکو ویلو بادشاہ د یوسف علیہ السلام د جیلنا د جیلنا د راوتلو وخت چې رانږدې شو نو د هغه زمانې د وخت د مصر بادشاہ هغه یو خوب ولده او د هغه خوب مطلب دا دی چې هغه غواګانې سربې لیدلې وې چې دغو لره خوارو غواګانو خوړې او وږي شنه او نورې وچ لیدلې بادشاہ چې دا خوب ولیده نو خپل سرداران هغه ته ویل چې د دې مال تاسو تعبیر راکئ که چېرته تاسو د خوبونو په تعبیر باندې پوهیږئ ان کنتم که چېرته تاسو للرؤیا خوبون لره تعبرون تاسو تعبیر وباسئ په تعبیر یې پوهیږئ بادشاہ دا خوب ولیده دا اوس د یوسف علیه السلام د جیل نه د وخت د راوتلو وخت نږدې شو مفسرین ذکر کوي چې کله د دا خوب ولیده نو جبرائیل علیه السلام راغی یوسف علیه السلام ته ویل چې داسې خوب بادشاه لیدلی دی خو د دې تعبیر دا دی یوسف علیہ السلام د خوب د لیدلو تعبیر د جبرائیل علیہ السلام نه یاد کړ للرؤیا خوب لره تعبن عبور پار کولو ته وایي تیرېدلو ته وایي لکه سمندر دی په دې باندې سړی تیر شي نو د خوب تعبیر ته تعبیر ځکه وایي چې په دې کې د باطن نه سړی سفر شروع کوي د هغې نه زیات ظاهر ته خوب خو یو باطني شی دی د هغې د هغه باطن نه به ځې ظاهر ته چې په ظاهر کې د دې څه تعبیر څه معنا څه مراد دی قالو ویلو هغو ازغاسو احلامن ازغاسو گڑوڑ احلامن خوبون دی وما نحنو نیو منگا بتاویل الاحلام پتاویل پتابیر دا خوبونو گڑوڑ باندے بعالمین عالمان احلام خوب ازغاس گڑوڑ ازغا جمع ده زغفس ده
دا د هغه ګیډي نه وړوکی او د قبضې نه چې په لاسو کې رانیسي د دې نه زیاتي. نو د اغغاس نه مراد ګیډۍ مراد ده. اوس چې سړی بوټي ریبي او ګیډۍ کوي نو په هغې کې خو هر قسم بوټي ریبي سړی، نو قسمه قسم بوټي پکې پکې نو ګډ وډ بوټي پکې پکې. نو د دې وجې نه د اغغاس ترجمه معنا مراده په دې زګینې کې د په ګډ وډ سره کوي. بعض علما ذکر کوي چې دا اضافت د اغغاس و احلام ته د قبیلې د لوجین الما نه دی، او لوجین الما دې ته وایي چې اوبه دي چې مشابه دي د لوجین سره، داسې اوبه دي چې دا پړقېږي، صفا دي، په دې صفایۍ کې په پړقایۍ کې مشابه دي د سپینو زرو، د سپینو زرو د رونق سره. نو دا نو لوجین الما کې اضافت د مشابه به د مشابهته، نو دا رنګ دلته هم دی. احلام خوبونه دي، داسې خوبونه چې مشابه دي د اغغاس سره، د ګیډۍ سره چې په هغې کې هر قسم بوټي رودلی شوي. د دې ته اضافت د مشابه به وایي. مشابه وقال الذي ویلو هغه سړي نجا منهما چې خلاص شوی و منهما د هغو دوونه وذکر او یاد کړی و هغه بعد امت وروسته د زمانې نه وروسته د وخت نه. انا انبئکم زبتا انا زه انبئکم زبا خبر درکم تاسو ته بتاویله په تاویل د دې سره فارسلوني تاسو ولېږئ ما لره. وقال الذي ویلي و هغه سړي نجا منکما چې خلاص شوی د هغه دواړو نه، دوه تنه په جیل کې د یوسف علیه السلام سره، یو د یوسف علیه السلام سره په جیل کې خباز و د بادشاه چې روټۍ پخول، یو ساقي و. نو هغه ساقي وویل چې هغه خلاص شوی وذکر او یاد کړی و هغه بعد امت وروسته د زمانې وروسته د زمانې وذکر په اصل کې اذکر دی، زال او تا قریب المخرج دی. البته د تا او د زا د تا ادغام په زا کې جایز نه دی، ځکه چې زال دا د حروف مهجوره نه دی، تا د مهموسه نه دی. نو چې دا تا راواخلې ته په زال کې مدغم کې، نو د هغه تا چې کوم جهر دی هغه زایل شو. نو دیو راولګېده دا زال دای بدل کو په حروفو، بدل کده په موضع د تا باندې حرف مهجوره، د تا په ځای باندې حرف مهجوره راوړ چې ظالم حرف مهجوره دی او هغه هم حرف مهجوره دی او هغه دال دی. نو از ذکر شو، بیا زال راواغسته په دال کې مدغم کو، ځکه چې دال خو حروف رخویونه دی او نرم حرف دی دال. نو چې زال په دال کې مدغم کو جو اید ذکر شو. بعد امت وروسته د زمانې نه، بعد حین ترجمه کولو ویلو هغه سړی چې خلاص شوی و د دیونه،
انا زه انبئکم زه به خبر درکم تاسو لره بتاویله په تعبیر در خوب سره فارسلوني تاسو ولېږئ ما لره. بادشاه او د هغه دروانچیانو هغه ورته وویل چې بس ته لاړ شه. دا جیل ته راغی او د خوب تعبیر یې د یوسف علیه السلام نه تپوس وکړو. نو دا و جیل ته راغی. اوس یوسف علیه السلام ته وایي یوسف ای یوسف ایها الصدیق ای ملګریا افتنا ته فتوا راکړه موږ لره ته بیان وکړه موږ ته فی سبع بقرات په غواګانو کې سمان چې سربي دي یاکلوهن خوري دي ولره سبع وعجاب غوارې وسبع سنبلات او وغيري خضر شنو واخر نور يابسات وجه لعلی شاید ارجع الى الناس شاید چې زه وګرځم خلکو ته لعلهم شاید هغو یعلمون معلوم کي هغو لعلی شاید زه خلکو ته وګرځم مطلب یې دا دی چې زه خلکو ته لاړ شم او هغو ستا قدر ستا احترام ستا مقام معلوم نو چې کله بادشاه او د هغه دروانچیان ستا قدر احترام معلوم کی نو لہذا تا به پرېږدي. قال ویلي یوسف علیه السلام تزرعون تاسو به کرئ 7 سنین وکاله دأبا پرله پسې دأبا مسلسل پما حصدتم پس هغه چې رودلي تاسو پزروهن تاسو پرېږدئ هغو لره فی سنبله په وږو داغو کې الا قلیلا مگر لږ مما د هغه نه تاکلون چې تاسو یې خورئ. ثم پس یاتي رابشي من بعد ذلک وروسته د دې نه 7 کلونه شداد سخت یاکلن خوري به دا وکاله سخت ما هغه قدمتم لهن چې تاسو وړاندې کړي دي د دې لپاره الا قلیلا مگر لږ مما د هغه نه تحسنون چې تاسو جمع کړي تاسو بند کړي د پاره د کرلو د پاره د تخم. په دې ځای کې د یوسف علیه السلام لوی مقام معلوم شو چې کله سړی هغه ته راغی هغه ته فوراً د خوب تعبیر شروع او بغیر د څه شرط نه څه شرط یې ونه لګاو. تاسو به فصل کرئ 7 سنین وکاله دأبا دأب تعب ته وایي په مشقت سره خو د دې نه کنایه ده د عادت مستمره چې څنګه مخکینی عادت دی هر روان عادت دی د حق په شانته به تاسو وکاله فصل کړئ. کم چې تاسو ورېبئ نو پرېږدئ لره فی سنبله په وږو کې مګر لږ د هغه چې تاسو کم چې تاسو خورئ هغه ترې وخورئ نور تاسو په وږو کې پرېږدئ. په وږو کې ولې پرېږدئ ځکه چې په وږو کې نو چینجي نشي خرابولی چینجي نشي خوړی. دویم داره چې هغه باقي پاتې کېږي نو د دې وجې نه چې کم بله چې په وږو کې کم وي نو هغه راټوکېږي نو هغه به باقي پاتې دا مطلب بیا به د دغه نه وروسته وکاله راشي چې قحط وي او دا وکاله به خوري هغه چې تاسو وړاندې کړلي د دې دپاره کوم چې طعامونه جمع کړلي هغه به خوري مګر لږ د هغه نه تاسو چې تاسو جمع کړي تاسو خزانه کړي دپاره د تخم دغه نه بغیر. اوس د بادشاه په خوب کې 2 غواګانې سربې وي او 2 غواګانې خوارې وي
او هغه وږي شنه و او نور وچو نو غواګانې او غواګانې چې هغه خواري او دارنګه چې وږي هغه وچي نو دا د دې څه مطلب شو د دې مطلب خود به خود دا شو چې قحط به ځکه چې غواګانې چې خواري خو قحطي که نه د خوراک دپاره څه میلاویږي نه وږي چې هغه وچي نو چې وږي کله وچ شو دا قحط نه دی یو بیا د هغې نه وروسته د هغې نه مخکې به غواګانې سربې وي نو چې غواګانې سربې کلی چې دا واښه خوري واښه دارنګې فصلونه ښیي نو د دې وجې نه هغه د دې غواګانو سربونه تعبیر وکړه چې په دغه کې به تاسو فصلونه به ستاسو ډېري کاله به تاسو فصلونه کرئ او دا فصلونه به راټوکېږي به لکه څنګه چې مخکې راټوکېده او په دغه کالو کې به داسې و چې به ګډ ته تخم په ګټه باندې وارته هم په دې کې به کېږي دا د دې خوب تعبیر مما د هغه نه تحسنون چې تاسو دې لره جمع کوئ د دې نه معلومه شوه د دې آیات نه معلومه شوه چې احتکار ذخیره اندوزي د طعام د وخت د حاجته پورې جایز دی دلیل د هغه دا دی چې تاسو به خورئ هغه چې تاسو وړاندې کړی د دغه کلون دپاره مګر لږ هغه تاسو چې تاسو بند کړي نو چې کم لږ تاسو بند کړي د تخم پورې نو دا احتکار نشو ذخیره اندوزي شوه د وخت د حاجته پورې نو ذخیره اندوزي د وخت د حاجته پورې جایز دا او رسول علیه السلام یو احتکار ذخیره اندوزي د دې لپاره ده چې په خلکو باندې قحط راشي د دې لپاره ذخیره اندوزي کې نو دا خو عظیمه ګناه ده او د دې وجې نه په روایاتو کې راځي من احتکر فهو ملعون چا چې ذخیره اندوزي وکړه نو هغه ملعون دی او رسول علیه السلام په یو حدیث کې ذکر کوي من احتکر چا چې احتکار وکړو یوریدو اراده لرله چې ګرانی راشي په دې ذخیره اندوزۍ سره په مسلمانانو باندې په هو خاطن نو دا سړی ګناهګار دی وقد برئت او بری دی دینه ذمه د الله او د رسول الله ذمه د الله امان د الله او د رسول الله هغه ته بری دی نو ذمه د الله او د رسول الله هغه ته بری دی نو په دې ځګینه کې د دغه احادیثو مطلب داره چې ذخیره اندوزي د دې لپاره کې چې په خلکو باندې ګرانی راشي نو چې د خلکو د ګرانۍ دپاره طعام جمع کې قحط پې راشي نو دا خو حرام دی چې قحط پې نه وي خلکو ته د هغې نه ضرر نه رسي ستا خپل مال لی فصل لی هغه تا راوړ خپل کور کې کېښود نو لهذا هغه په ذخیره اندوزۍ کې نه راځي ستا ورته د وخت د حاجته پورې هغه پروت دی دا مطلب دی
ثم پس یاتی رابشي من بعد ذلک وروسته دینه عام کال فيه په دې کال کې یغاث الناس په دې کال کې به یغاث الناس باران کولی شي په خلکو باندې و فيه په دا کال کې به یاسرون چوړیاغو رابشي من وروسته کال د دې ثم یاتی من بعد ذلک په دې ځای کې علما ذکر کوي چې دا د خبر د یوسف علیه السلام نه دی د هغه شي چې په خوب د بادشاه کې نه و د خوب د بادشاه تعبیر خو مخکې وشو دا اوس یوسف علیه السلام د علم غیب هغه نه چې الله هغه له ورکړی دی د هغې نه دا ووایي او دا علامه قتاده ذکر کوي چې د یوسف علیه السلام د هغه یو کال چې وروسته کوم حالت دی هغې ورته دیو ته وروښو ور بیان یې که دیو سوال هم نه و کړی دا د یوسف علیه السلام د اظهار د فضیلت چې د هغه فضیلت واضح شي او بل دا واضح شي چې یاره د ده په علم او په معرفت کې یو مقام دی نو د دې وجې نه هغه ثم یأتي من بعد ذلک عام دای ورته د خوب د تعبیر نه علاوه اخوا د یو کال هغه د هغه حالت ورته په د هغه حالت ورته په هغه علم غیب چې الله دله ورکړی په هغې سره خلکو ته بیان دا مطلب وقال الملك ویلو بادشاہ ائتونی به تاسو راتلو کوي ما ته به دې باندې فلما جاءه الرسول کله چې راغی یوسف علیه السلام ته الرسول استازی قال ویلو یوسف علیه السلام ارجع الى ربک واپس شته الى ربک بادشاہ خپل ته پسألوه ته سوال وکړه د هغه نه ما بال النسوة التي سو حالت د زنانه و هغه قطعنا ایدیهن چې پرې کړي و هغو زنانه لاسونه خپل ان ربي بېشکه رب زما بکیدهن په تدبیر د هغو سره علیم عالم دی دا د یوسف علیه السلام قال الملک فلما قال ارجع الى ربک دا د یوسف علیه السلام ډېر لوی حلم او د یوسف علیه السلام ډېر لوی صبر دی چې استازی پسې راغی چې د جیل نه راوځه او دا ورته وایي چې واپس شه الی ربک بادشاه خپل ته خپل بادشاه ته مالک ته خپل بادشاه ته واپس او دا خپل براعت طلب کوي چې سوال وکړه چې څه حالت د زنانه و هغه چې هغو لاسونه پرې کړو چې هغه زنانه و چې د هغو څه حالت هغو دا ګوتې ولې پرې کړې په دې آیاتونو کې یوسف علیه السلام خپل براعت چې په هغې الزام لګېدلی د هغې پاکي طلب کوي چې زما پاکي کله وشي نو هله به زه وځم د جیل نه او رسول علیه السلام فرمایي لو لبستو پی سجنے که چرتا ما درنگ تیر کڑے وے پا جیل کے ما لبس یوسفو سمرا وقت چه درنگ تیر کڑے یوسف لعجبتو الدائی نو خاما بجواب ورکولے الدائی دائی تا یوسف علیہ السلام جب جیل کی سمرا وقت تیر کڑے وے ما بسی سڑے راغلے
نو ما به هغه له جواب ورکولی او زه به له جیل نه وتلی. په یو بل حدیث کې رسول علیه السلام فرمایي لقد عجبت من یوسف چې خامخا په تحقیق سره ما تعجب کړی او د یوسف نه و صبره او د صبر د هغه نه و کرمه او د سخا د هغه نه. والله الله تعالی یغفر له بخنه دی وکړي الله تعالی هغه ته حین په هغه وخت کې سئلات سوال کړی شوی د یوسف علیه السلام نه عن البقرات د غواګانو چې د غواګانو سوال ته وشو دی نو خوب تعبیر. نو رسول الله السلام چې د صبر او سخا ته حیران لو كنت رسول الله السلام که چرته زوی په مکان د باندې لما اخبرتهم نو ما به هغو ته خبر نه وی ورکړی د دې خوب حتی تر دې حده پورې اشترطو چې ما به شرط کړی وی ده ان یخرجوني چې هغو وباسي ما لره. ولقد عجبت منه رسول علیه السلام وایي چې خامخا زه تعجب کوم د یوسف علیه السلام نه حین اتاه الرسول کله چې راغی هغې ته الرسول استازی. ولو كنت مکانه که چېرته رسول علیه السلام وایي زه به د هغه په ځای باندې لبادرتهم الباب نو ما به جلتي کړی وی د هغو نه دروازې ته. دا نورو جیلیان نو جلتي کړی دروازې ته برابر. نو په دې ځای کې اوس د یوسف علیه السلام او دارنګې د رسول الله علیه الصلاة والسلام په اجتهادونو کې فرق راغی. د دواړو په اجتهاد کې فرق دی او هغه فرق دا دی چې یوسف علیه الصلاة والسلام چې د جیل نه ووځه استازی پسې راغی نو ده ویل چې و ارجع الی ربک سوال وکړه د بادشاه نه چې څه حال د زنانه و هغه چې لاسونه پرې کړي. یوسف علیه السلام خپل براعت طلب کړي او رسول علیه السلام وایي که زه به جیل کې وی او په ما پسې استازی راغلی وی نو زه به د جیل نه فورا وتی. د هغو نه به جواب وکړي چې د دې کې د انبیاو څه اختلاف نشته او که فرض که اختلاف وي نو دا اجتهادي اختلاف او اجتهادي اختلاف خو موږ بار بار ویلي چې دا څه مضموم قبیح نه دی. دویم دا ده چې اختلاف په دې نشته دی چې رسول علیه یوسف علیه السلام دا غوښته چې زه په جیل کې چې براعت مې نه طلب کړی شوی پاکوالی نو زه الزام رانه درې شوی نه نو زه به ونه وځم. او د رسول علیه السلام مقصد داو چې د جیل لکه فرض که زه وی نو زه به وتی وی او بار به مې د بادشاه سره د خپلې صفایۍ مخامخ خبره کړې وی او دا هغه څه به کېناستلی وی چېرې په ما باندې دا الزام لګېدلی او دا ولې لګېدلی دا زنانه راغونډې که نو چې سړی په یو موقع باندې په خپله باندې موجود وي نه دا هغه د خپلې خبرې اظهار په اتمه طریقه او هغه د هغه خپل خبرې د هغه خپل کار او هغه خپل کار په اتمه طریقه کولی شي. نو د رسول علیه السلام مطلب دا پس الهو یوسف ته سوال وکړه د بادشاه نه چې څه حالت د زنانو هغه چې قطع کړی وي هغو لاسونو د زنانو نه تپوس وکړه. مطلب یې دا چې څه حالت و د هغه زنانو چې هغو خپل لاس یعنې ګوتې پرې کړې وي د زنانو نه مطلب د زنانو نه تپوس وکړه چې دوی حالت څه دا ولې دغه زنانه چې راغلې وې نو دا په یوسف په دغه عزیزی مصر په زنانه زلیخا په هغې باندې دا ګواهانې وي
چې هغې کومې خبرې کولې دا پې ګواهانې وي. او په شریعت کې دا حکم دی چې تپوس به د چا نه کوې د ګواه نه. نو د دې وجې نه تپوس دلته شوی دی د یوسف علیه السلام و چې تپوس وکړه د هغه زنانو نه چې هغو ګوتې پرې کړې. قال ویلو بادشاه ما خطبکن څه دی حالت ستاسو ځانو ته وایي. اس په هغه وخت کې راوتن یوسفه چې تاسو را طلب کړی یوسف عن نفسه د نفس د هغه نه. قلنا ویلو ځانه حاشا لله موږ پناه غواړو په الله باندې ما علمنا علیه من سوء موږ نه دی معلوم کړی په هغه باندې من سوء څه بدي. قالت ویلو امرأة العزیز زنان العزیز الآن وصحص الحق واضح شو حق انا ما راودته ما را طلب کړی هغه لره عن نفسه د نفس د هغه نه. ما د یوسف علیه السلام نفس د بدکارۍ دپاره ما را طلب کړی وانه بشک هغه لمن الصادقین خامخا د رښتونکو نه و. د یوسف علیه السلام براءت او پاکي وشو. دا براءت او پاکي یوسف علیه السلام ولې طلب کوله؟ ځکه چې په یو سړي باندې الزام او بیا داسې الزام یې چېرې دا له زنانو سره بدنام شوی دی داسې الزام یې په ده باندې. نو لحاظه چې یو سړی چې په هغه باندې دا الزام یې چې دا د زنانو سره بدنام شوی دی نو چې دا د جیل نه راوځي نو د ده په خبره کې وزن نه وي. دا بیا په عام معاشره کې معیوب وي. نو یوسف علیه السلام خو نبی و هغه رسول و نو لحاظه هغه دا الزام صفایي غوښتله چې زما صفایي وشي ځکه چې بار ته زه وځم دا خو نبي دی دا به حق خبره کوي نو د ده په خبره کې به یو طاقت او وزن پکې. ذالکه دغه زنانه وایي ذالکه دغه وضاحت دا حق چې ما وکړو لیعلم د دې لپاره چې معلومه کړي یوسف انی بېشکه زه چې ما لم اخنه ما خیانت نه و کړی د هغه سره بالغیب په غیبه سه چې هغه اوس غایب دی په جیل کې دی نو د دې لپاره ما وضاحت وکړو چې هغه معلومه کړي چې ما د هغه سره د هغه په غیاب کې خیانت نه کړی. وان الله بېشک الله تعالی لا یهدي هدایت نه کوي کید الخائنین تدبیر د خیانت کوونکو ته چې خیانت کوي نو هغو تدبیر ته الله تعالی هغه ته الله هدایت نه کوي. نو دا ذلک لیعلم دا وینا د زلیخې د هغه زنانه د عزیزې مصر او اوس اخوا پسې وایي چې غلطي زما وه نو وهم راته چې تا ولې دا غلطي زنانه تا ولې غلطي کوله نو دا زنانه اوس وایي وما ابرئ نفسي زه نه پاکوم نفسي نفس خپل زه خپل ځان نه پاکوم مانه غلطي خطا شوې ده. ان النفس بېشکه نفس لامارة خامخا امر او حکم کوونکی دی بسوء په بدۍ سره الا مگر ما هغه رحم ربي چې رحم کړی ربي رب زما ان ربي بېشک رب زما غفور عفو کوونکی دی رحیم مهربانه دی. بعض علما ذکر کوي چې ذلک لیعلم دا کلام د یوسف علیه السلام نو ذلک لیعلم دا د یوسف علیه السلام کلام دی. ذلک یوسف علیه السلام و چې دا پاکوالی ما طلب کړی لیعلم د دې لپاره چې معلومه کړي عزیز مصر انی بېشکه چې ما لم اخنه بالغیب ما خیانت نه و کړی د هغه سره بالغیب د هغه په غیاب کې چې عزیز مصر غایب و نو ما د هغه څه خیانت نه دی کړی چې د هغه زنانه ته ما په بد نظر کتلی دي.
او بیا یوسف علیہ السلام فرمائی وما ابرئ نفسی او زه نخوښوما وما ابرئ زه نفع کوما نفسي نفس خپل چې خپل لپس ولې خپل لپس ځکه چې کیدای شي چې زما د زړه نه څه میلان څه توجه دا راغلي ان النفس بشک نفس الله اماره خامخا امر کوونکی دی بالسوء په بدۍ سره الا مگر ما هغه رحم ربي چې رحم کړی دی رب زما بشک رب زما عفو کوونکی دی رحیم مهربان دی وما ابرئ نو په ما قبل کې تزکیه ده نفس وه او په دې ځای کې ذکر کوي چې دا تزکیه د نفس مضموم ده نو ویل چې وما ابرئ نفسي یو نفسو په درې قسمه دی یو نفس اماره دی نفس اماره خو دلته ذکر دی هغه چې سړي ته امر کوي په ګناه سره یو نفس لوامه دی لوم ملامتیا ته چې سړی کله ګناه وکړي نو دا نفس را لګي وروسته دا سړی پر ګناه باندې ملامتوي او پښیمانه کوي نو دا نفس لوامه دی دې ته اشاره وکړه چې رب غفور چې دغه ته به معاف وشي یو نفس مطمئنه دی چې په ذکر د الله کې مستغرق نو هغه ته اشاره وشوه په رحیم سره چې په دغه نفس باندې به الله رحم کوي الا ما رحمه استثناء متصل بېشکه نفس خامخا امر کوي په بدۍ سره په هر وخت کې ورته الله امر په بدۍ سره کوي الا مگر په وخت د رحمت د رب زما او د عصمت چې الله څوک معصوم کړي او په چا باندې رحم هغه ته مستثنا استثناء مپارغه شو یا استثناء منقطع ده چې نفس خامخا امر کوي په بدۍ سره لیکن رحمت د رب زما هغه دی چې هغه دا نفس د بدۍ نه واړی وقال الملک ویلو بادشاہ ائتونی به تاسو راتلو کوي ما لره په دې باندې استخلصو چې زه وګرځوم هغه لره خالص لنفسي د پاره د نفس پل فلما کلمه چې خبره وکړه د هغه سره موسی علیه السلام یوسف علیه السلام فلما کلمه چې خبره وکړه دغه بادشاہ سره یوسف علیه السلام قال ویلو هغه بادشاہ انک بشکت چې الیوم نن ورځ لدینا په نظام باندې مکین خاوند مرتبه امین امانتګری په دې ځای کې امین راول وصف د امانت دا ابلغ دی د وصف د اکرام نه چې موږ به ستا عزت کوو نه چې اکرام یې ویلی وی په هغه کې دومره پاکوالی د یوسف علیه السلام نه راته ځکه چې یو سړی به فاسق فاجري خو د هغې به اکرام کولی شي عزت کول او چې امین یې کله ووایو چې دا امانتګر دی نو دا په دې کې بیا وصف دا وصف په امانت سره ابلغ دی چې دا امانتګر شخصیت دی دا څه دوکه یا څه خباثت یا فسق څه نه کوي
یوسف علیه السلام پسې چې کله سړی راغی چې ته له جیل نه راوځه، یوسف علیه السلام جامې واغوستې او جیل کې خو د ده ډېر عمر شوی او ویې لمبل. دا چې کله راووت دروازې بادشاه ته راغی نو ویل حسبي ربي من دنیایا وحسبي ربي من خلقه عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك. دا کلمات یوسف علیه السلام چې کله به بادشاه باندې ور داخل شو نو ویل اللهم الا انی اسألک. هذا سوال کوم ستانه د خیر ده په خیر ستاسه د خیر ده و اعوذ بک ز پناه غواړم په تا باندې د شر د دین او د شر د غیر نه. بیا یې سلام وکړو په بادشاه باندې په عربیه کې لغت عربي کې. بادشاه لغت عربي نه پیژانده نو بادشاه چې دا کوم لغت دی؟ یوسف علیه السلام ورته ویل چې دا خو لغت د تره زما اسماعیل علیه السلام دی. بیا ورته دعا رات یوسف علیه السلام هغه را طالب کو په عبرانیه زبان سره. نو بادشاه په عبراني هم نه پیدا نو ورته ویل چې دا کوم لغت دی؟ نو چې دا خو زما د پلرونو د هغو لغت دی او د هغو زبان دی. دغه بادشاه په دغه وخت کې اویا زبانونه پیژاندل. هغه یوسف علیه السلام ته حیران شو چې یوسف علیه السلام د هغه اویا زبانونه او خو عربي عبراني په هغه باندې خبر ورسره وکړي او هغه بادشاه نه پیژاند. نو ځکه ورته وویل چې بېشکه ته مکین مرتبې والا یې او امانتګر. قال ویل یوسف علیه السلام اجعلني ته وګرځه ما لره علی خزائن الارض په خزانو د ځمکه باندې. انی بېشکه زه حافظ ما علیم علیم ما حفاظت کوونکی ما علیم علیم ما. یوسف علیه السلام ویل چې ما وزیر خزانه وګرځوه علی خزائن الارض. په دې ځای کې اوس یو اشکال دا دی چې یوسف علیه السلام په خپله وزارت طلب کوي چې ما په خزانو د ځمکې باندې وګرځوه. نو دا په خپله باندې وزارت طلب کوي او دا په خپله طلب کول دا خو جایز نه ده. رسول علیه السلام فرمایلی یا عبدالرحمن لا تسأل الامارة. اے عبدالرحمن ته سوال د امارت مه کوه، د مشرۍ سوال مه کوه. فإنک بېشکه ته چې ان اوتیتها که چېرته تا ته درکړی شي دا مشري عن مسألة د سوال نه وکلت الیها نو ته حواله کړی شوې هغې ته چې ته سوال کوې او د مشرۍ او ته بس هغه مشرۍ ته حواله شو. و ان اعطیتها که چېرته تا ته درکړی شي دا مشري امارت من غیرها په غیر د سوال نه اعنت علیها نو ستا امداد کولی شي په دې باندې. نو د امارت سوال به نه کوې او په دې ځای کې یوسف علیه السلام د امارت سوال کوي. نو د قرآن او د حدیث په مابین کې دا مشهور تضاد اختلاف دی. د دې نه علما ډېر جوابونه کوي. یو جواب دا دی چې یو عهده ده د هغې یو مستحق سړی څوک نشته او هغه عهده هغه امارت د هغې مستحق نشته، هغه ضایع کیږي، نا اهل ته ورځي
او نااهل ته چې کله مشري حواله شي 5000 ساعه نه بیا به انتظار د قیامت کې. نو په دغه صورت کې زمونږ په دین کې هم دا خبره ده چې یو عہده ضایع کېده اهل څوک ستا نه بغیر نه وي نو لہذا ته طلب کولی شي. نو چونکې یوسف علیه السلام خو نبي په دغه وخت کې د دغې عہدې اهل بل څوک نه و. نو چې کله د عہدې اهل څوک نه و او دا عہده ضایع کېده نو یوسف علیه السلام د وجې د مجبورتیا نه د وجې د ضرورت نه دغه عہده طلب کړله. دویم دا ده چې د یوسف علیه السلام دین ځان له زمونږ شریعت دین ځان له زمونږ په شریعت کې به د دې نه منه راغلي او د هغه په دین کې شریعت کې د دې نه منه نه و. بیا هم تضاد نشته. درېیمه خبره دا ده چې یوسف علیه السلام دا عہده طلب کړې نه ده ځکه چې بادشاه درته وویل چې ماکینون ته به مرتبې والا یې. نو مرتبې والا خو مرتبه به تا ته په څه میلاویږي چې ستاسو عہده په لاس کې درسوي. نو د دغې نه معلومه شوه علما ذکر کوي چې بادشاه کله د خوب تعبیر د ده نه واورېد نو د بادشاه مشتاق و شوق شو چېرې دا عہده دله ورکړی شي. نو بادشاه ورته وویله چېرې ته بېشکه نن ورمن امانت مرتبې والا یې مکانت او منزلې والا یې. نو بادشاه ورته په خپله دا عہده پیش کړل. نو ده بیا په هغه عہدو کې تعیین وکړو چې ما لره په دې علی خزائن الارض وګرځوه. په دې ځایګینې کې یوه بله خبره راغله مثلا پوسټونه راوځي د قضا پوسټونه دي سړی قاضي کېږي د جج پوسټونه دي. نو لہذا سړی به د دې پوسټونو دپاره درخواست ورکوي که نه به یې ورکوي. که ته اوس درخواست د دغه پوسټونو دپاره ورکوې ډېر دا پوسټونه راوځي نو که ته د دې دپاره درخواست ورکوې نو لہذا دا خو تا د مشرۍ سوال ونه کړو نو پکار ده چې دغه د هم څوک نه طلب کوي. علما د هغې نه جواب کوي چې نه په دې کې د مشرۍ د طلب خبره نشته دا خو اجاره ده. دا د باب د اجارې نه اجاره دا مطلب چې په دغه کار تعالی د بیت المال نه بادشاه د وقت تعالی په دغه باندې روپۍ درکوي او ته به زه د بادشاه د حکم ماتحت به مزدوري کوي. نو لہذا د دې داسې مثال دی چې یو مزدور څوک راولي چې زما دا دیوال دی د سهار نه بیګا پورې به جوړې او زه به تاله 1000 روپۍ مثلا فرض کا زه به تاله 1000 روپۍ اجرت درکو نو دا اجاره نه شوه. نو لہذا دغه شان ته دا درخواستونه ورکول او دا عہدې طلب کول دا اجاره ده او اجاره جایز ده. نو دغه جایز ده. دا مطلب انی بېشکه زه حفیظونه حفاظت کوونکی علیم عالم دی. د دې نه معلومه شو چې د خپل یو صفت اظهار ته ضرورت و نو هغه خپل ښه صفت هم سړی پیش کولی شي. نو په دې ځای کې یوسف علیه السلام وایي چې بېشکه زه حفاظت کوونکی یم عالم یم په دې حساب په دې باندې زه پوهېږم. نو ما هغه خپل ځان صفت یې وکړ د وجې د ضرورت. وکذلک همدارنګې په مثل دغه تمکین بدیه مکننا منګه ځای ورکړی و لیوسف لره فی الارض په ځمکه کې یتبوأ منها چې اوسیږي هغه منها د دغه ځمکې نه حیث چېرته یشاء چې خوښوي د هغه نصیبو برحمتنا نصیبو موږ رسوو برحمتنا رحمت خپل من هغه چاته نشاء چې زموږ خوښوي ولا نضیع اجر المحسنین او منګه نه ضایع کوو اجر المحسنین اجر د نیکو کارو.
الله وی دا رنګ منګه ځای یوسف کې په مصر کې ولا ځای ورکړل شو دا وزیر خزانه شو نو ځای ولا په ځمکه کې ورنکړل شو یتبوأ چې نازلیږي دی چېرته په مصر کې بیا چېرته ځکه چې وزیر دی نو دا چې به کوم ځای ته ځي هغه ځای ته داتلی شي یتبوأ منها اوسېږي چېرته چې خوښوي نصیب من رسو برحمتنا رحمت پل هغه چاته نشاء رحمت نه مراد نبوت دی رحمت نه عام رحمتونه دي هغه چاته زمون خوښه شو په دې ځای کې یو اشکال راځي چې یوسف علیه السلام د مصر د بادشاه دا د هغه بادشاه د ماتحت وزیر دی هغه بادشاه خو کافر دی نو څنګه دا وایي چې نو الله وایي چې نصیب من رسو رحمت خپل هغه چاته چې خوښه شي نو د ده دا بادشاهي د یوسف علیه السلام دا وزارت دا خو د طرفه د بادشاه نه په دې باندې خو بادشاه کافر دی نو دې ته رحمت څنګه ویلی الله تعالی موږ د هغه نه جواب کوو چې یاره یو کافر دی هغه کافر تعالی په یوه عهده کې اختیار درکوي نو د هغه کافر ماتحت عهده کول دا خو جایز ده البته که په تا باندې اسلامي پابندي لګوي چې دا کار به نه کوې نو بیا به ته دغه عهده نه قبلوي او برحمتنا مراد دا دی چې رحمت زمونږه ځکه چې د الله رحمتونه خو ډېر زیات دي د شمار نه بار دي نو وایي چې موږ رسو برحمتنا رحمت خپل هغه چاته چې زمونږ خوښوي نو لہذا موږ یوسف علیه السلام باندې موږ ډېر رحمتونه کړي او هغه رحمتونه جیل نه راوتل بیا دغه نه خلاصېدل زنانو د قید تدبیر نه را خلاصېدل د کوی نه را ایستل دا ټول رحمتونه نه دي ولا اجر الاخرة او خامخا اجر د آخرت خیر غوره دی للذین دپاره د هغه کسانو آمنو چې ایمان راوړو وکانو او یتقون اېرېدل هغو تقوا